نو عمر فاروق ته تپوس وکړه د الله رسول ولې خاندئ ته خو موږ په خندا نه یو لیدلی نبی علیه السلام ورته وایي ما ته د آخرت یو معامله را یاده شوه دې خبرې ته توجه کوئ جي الله دې موږ داسې نه کړي خبرې ته توجه کوئ وایي د آخرت یو معامله وایي د قیامت په ورځ به الله دوه کسان ودري د یو به په بل باندې حقي الله دې موږ د مسلمان د حق نه وساتي ټول شوق سره امین وایي د یو به په بل باندې حقي نو دا کوم د چا چې حقي الله ته وایي الله د زما په دنیا کې حق والده مال حق راکړه او هغه به سره به هیڅ هم ني تر دې هغه سره به نیکۍ هم ني الله مال د ده نیکۍ په کار دي الله به ورته د ده خو نیکۍ هم نشته دا خو ګناهګار دی بس الله د ما حق یې والی مال حق په کار دی وایي دغه ټایم کې به الله به ده ته بنګلې وښیي د جنت محلات به ورته وښیي چې د هغې دیوالونو به په یاقوتو مرجانو ختلي او پکې څلور به نیرونه بهیږي ما مخکې د جنت تذکره کړې وه او حسن واله وینځې ښکلې ښکلې غلامان او ښکلې ښکلې جینکۍ به پکې ګرځي دی به وګوري الله نه به تپوس وکړي الله دا د کوم پیغمبر ده دا د کوم پیغمبر ځای دی الله به ورته دا د پیغمبر ځای نه دی دا د هغه چا ځای دی چې څوک د دې قیمت ادا کولی شي دی به سره دغه تپوس وکړي دا حق والا الله د دې قیمت څه دی الله به ورته د دې قیمت دا دی دا تا چې د ده چې تا باندې مانده نه کمې پیسې د دنیا کې د تا نه کمې پیسې والي هغه حق ورته ماف که مقابله کې دا در کوم وایي الله ته وایي الله حق مې ماف کړی دی مقابله کې به ورته هغه میلو شي بیا به الله هغه کس ته وګوري چا چې حق والي ډېر کمزورې سر به یې ښکته کړي ګویا چې جهنم ته به روان د مسلمان حق یې والی دی وایي الله به په هغه باندې هم خفه شي ورته به ووایي داسې مزه دا خپل ورور هم د لاس نه ونیسه او دننه یې که جنت ته زما محترم د الله دومره رحیم ذات دی دومره کریم ذات دی د الله داسې ذات دی نبی علیه السلام چې دا واقع وکړله منځ کې په ژړا شه وایي قسم دی چې د بندګانو حال وګورم د الله سره نافرمانۍ داسې کوي لکه انسان ته به وایي چې ده سره څه دشمني ده مونږ د الله نافرمانۍ داسې کوو ته به د سره دشمني ده نو رزق ورکولو والا الله دی خو لیکن رزق باندې انسان د دې د وجې نه د ګناه د وجې نه انسان رزق قطع کېږي حدیث سلامتیا دې وي پتا باندې ایها النبیو اے نبی علیہ السلام ورحمت الله او رحمتونه د الله دی وي وبرکاته او برکتونه د الله دی وي پچا باندې په نبی علیہ السلام باندې السلام علیکا سلام دی وی پتا باندې ایها النبیو اے نبی علیہ السلام ورحمت الله او رحمتونه د الله دی وي وبرکاته او برکتونه د الله دی وي اخیره پیره کې ټول شوق سره جذبه کې وایي شابخه السلام علیکا سلامتیا دی وی پتا باندې ایها النبیو اے نبی علیہ السلام ورحمت الله او رحمتونه د الله دی وي وبرکاته او برکتونه د الله دی وي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین الله مونږ چې کوم درس ورسته خدای خپل دربار الهي کې قبول او منظور کړي د دې درس په برکت باندې حاضر مجمع ته خدای په نظر د رحمت شفقت الفت او محبت باندې خدای وګوري الله دا ستا رضا له راغلي دي په دې یخنۍ په موسم کې الله چې د بلستان نه پاسېدل هم خدای ګران کار دی په دې وجه او په دې سخت دغه کې الله دا ستا در ته ناست دي ستا دروازې او چوکټ کې ناست دي خدای د دې زړونو کې څه قسم مشکلات دي الله په خپل دست قدرت ختم کړي الله چا باندې څه قسم مصیبتونه دردونه پریشانۍ بیماری دي خدای په خپل دست قدرت ختم کړي د دې حاضر مجمع په زړه کې څه قسم شرعي حاجات دي الله د خپل در نه پوره کړي الله د چا کاروبارونه کمزوري دي خدای کاروبار کې برکت واچي د چا رزق کمزوري دي خدای د حلال رزق د اسمان نه په خدای د حلال رزق باران وکي الله څوک قرضدار دي خدای د قرض د عذاب نه خدای اوساته د چا په زړونو کې نفرتونه دي بغضونه دي خدای نفرتونه بغضونه خدای په الفت او محبتونو باندې خدای بدل کې الله دا کړي خدای په اتفاق او اتحاد کې کوم مرګرو چې د درس په دې یخنه کې ازيري کړي د خدای قدمونه پتل د نه کې واچي دا کتاب ور د جنت ته دنه کېدو سبب او ټیکټ خدای وګرځي د دې پوجي خدای د هر قسم آفات او بلیات او اتفاقی حوادث او تانو کچرو هسپتالونو نه خدای وساته او پوخت ځن کدنم دا کړي په جبر اوري چې لا اله الا الله محمد رسول الله